عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې په دغه شپه باندې ما چې لاس اوتفو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می خوا کینو نو یې پېښه ما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر اوتلی یې زور پسې بهر وروته من خپل کور نه ځکه شپه وا وی چې څنګه راوته مو مې کتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ را روانو ځکه د سپوږمۍ رڼا بوا او د سپوږمۍ پر رڼا کې د شپې انسان ښکاری چې څوک را روان دي نو چې مې وکتل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بقین مخامخ را روانو ځکه د عائشہ بیبي کور همدا و چې کوم دی ټول د نبی علیہ السلام راوته دا د عائشہ بیبي کور نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بقین مخامخ ته چې څوک تللی دی هغه ته پته چې د نبی علیہ السلام دروازې نه بقین مخامخ کاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ را روانو نو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما در را منډه کړی او واپس سم لاسما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ما پینې چې دا ما پسې راوتی و نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمرې ته رانه وته او سم لاسو نو زما سات لاره سات کوم نو تل راتلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ما پېښ چې دا ما پسې بار راوته و منډه واله نو نبی علیہ السلام راته وی چې ها تا ته شیطان ستاره راغلو تعالی اړه کې دا وسوسه در واچول چې تا سره بد الله رسول خیانت کړي او بلی بیبي له وتلی نو عائشہ رضی الله عنها هو حق گویا وا دروغ نه وی ناغي وته چې او دغه وسوسه مړ لاله چې را تاسو بدانی مشپچ چرته راغی نو دې ضرورت مې چې راځ نه چرته د بلی بیبي کوړته نه یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایي چې نه زه د بلی بیبي کوړته نیم ترې نن شپه د شعبان 15 شپه ده پدیش په باندې الله رب عزت د باز خلکو مغفرت کوي د جهنم نه اخلاصېدو اعلان کوي نو ما خو هو غنل چې د لار سمو د بقیری خلکو ته دعا وکړه نو دا غیر لپاره بارو ته منور می څنګه او مقصد دا نه وو نو اوس که یو سړی د پدغه شپه باندې تهجد لرا پاسي او مړو ته دعا وکړي نو خبره ده دعا د کور نم رسی دعا الله قبلې ضروري خبره نه چې مړی ستاسو دعا ووري یا وونري او الله یې هو اوري کړ ته ګوري په دغه شپه باندې دعا کول پکار دي مستحب دي بلکې هر شپه خپل مړی په دعا کې یادول دا خبره ده د دې دعا مړو ته کوم نه یو پیدا ملاوي او دا مړی د انسان د دعا داسې محتاج او داسې پته مې څنګه چې یو ژوندې انسان د بل ژوندې انسان نتمه کې چې دی او مال سره ودیږي دی او مال سره تحفه هدیه راکړي دغه سدا ژوندې دغه سدا مړی انسانان د ژوندو انسانانو د دعا پته مې یو محتاج نو خپل مړی هم او دا چې څونه مسلمانان دي دا هم دا په خپل دعاګانو کې دا یادوي نو دا د شعبان میاشت د شعبان متعلق سبا د خبرې وي هغه ما تاسو مخې ته کې خو دي اوس یو څو عام جرنل خبرې ده تکو هغه دا چې مونږه ټول کال ځان په عبادت کې سست ناراض تک د جمع پابندي نه کو د تلاوت پابندي نه کو د ذکر پابندي نه کو بلکې ذکر هو چلټ مونږ پرې خېری د نوافل اهتمام نه کو بلکې نوافل مونږ مکمل پرې خو دي په جمعات کې ناس ته کم کو بلکې د جمعات ناس ته مونږ مکمل پرې خو دي او که جمعات کې کیم نو خبرې کو او بیا په خبرو کې دنیاوی خبرې کو او په دنیاوی خبرو کې بیا د ګناو د غیبت او د دروغ او د تهمت او د بهتان او د کنزلو پورې مونږ چې کمنو طریق نه کو خو اوس د رمضان المبارک د میاشت را روانه نه مونږ بس کو
آیا موږ به رمضان د میاشتې موږ دغه سي تیرو لکه څنګه چې موږ د نورې میاشتې تیرې کړې موږ هم دغه شي غفلت کیو موږ هم دغه شي د قران سره هغه خپل تعلق چې کوم مات کړی دی دغه ماتواله به برقرار ساتو نه دا څه بنه کوو د رمضان مبارک د میاش دا واپس د مشق میاش ته مشق څنګه چې په یو ملک باندې د دشمن دراتلو خطر شي نو دا هغه ملک فوجان مشقونه کوي بحری مشقونه بیل کوي هوایی مشقونه بیل کوي او بري مشقونه بیل کوي خپل فوج تیاری او ټریننګ پې کوي چې تاسو به جنگ څنګه کوي هغه سیدا میاش د مشق تا پدې کې بوس موږ دا تیارو ټول کال لپاره نو دا شعبان د رمضان لپاره مشق ته او بیا رمضان د ټول جن او د ټول کال لپاره مشق ته نو دا اوس نه به تیاری شروع رمضان ته صبر نکو لکه د رمضان هر لحظه او هر منټ او هر سکند دا قیمتي دي نو کاغه مونږ په ټریننګ کې تیر کو نو مونږ عبادت کوم وخت کو په پکا دای چې مونږ دا ټریننګ دا غي د اوس نه شروع کو دا اوس نه اهتمام پدان کې پیدا کو حدث اهتمام وکړو قران پاک تاسو ټول اکثر مشرانو کشرانو ویلي دي نو کله کوم مشرانو کشرانو قران پاک تلاوت دا د روټین نه بهر شوی او نه کوي یا ورته نه دی ادګار شوی یا قصدن پرې خو دا د نن یا د سبا نه دی خپل تلاوت شروع کی د قران پاک تلاوت چلو منور وته کې دی کوي نو دی با نشي کولی دله با خوانم نه ور کوي دی به تنګيږي هم خو دی با ماین کوي هم نه او دی با تنګيږي نه دی با ناشتي کوشش پکې روزانه باندې لږ وخت زیاتې نن 10 منټه تلاوت وکړو چې سبا کم سے کم 12 منټه 15 منټه ورکی بل الله بیا 15 منټه زیات کی بل الله بیا 15 منټه زیات کی چې رمضان مبارک میاش راځي نه ان شاء الله چې د خپل تلاوت وو درو غنټو ته رسول دا به 2-3 غنټو ته رسول بیا به د رمضان مبارک کې د تلاوت تکلیف دا نبی نو یو خدای اهتمام موږ شروع کو او دا کوشش مکوي چې موږ ډیر ختم نو کو پرې دا ډیر را خبره د خپل ذهن نه او باسه دا ډیر د لفظ دا د الله په کتاب کې د سره شته نه الله رب عزت قران پاک کې فرمایي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله مرګم پیدا کړی دی الله جنن پیدا کړی دی لپاره چې پتا سو امتحانو کې کتاب کې کم خپل عمل کې خپل عملیات کوي احسن عملا یاد کړی دی اکثر عملا نه یاد کړی کم ډیر عمل کړی ډیر نه یاد احسن خپل عمل او خپل عمل شي خپل عمل هغه چې هغه لګي تاسو ری جنانا تاسو کې چې ورته دا شي خپل پوښتنه وی چې لګي بیا خپل پخې او چې ډېرې پخې نو بیا خپل نه پخې نو دا ډېر کوشش مکوي ځکه چې کله ته ډېر کوشش شروع کړې دا عمل وتانه خراب شي دا غیغه حسن دا غیغه خلا دا وتانه ختم شي او ته به ناس بیا ځان خلاصې هغه حروف هم صحیح طریقې سره نه ادا کې او هغه معنا باندې به عموم نه پويږي بعد خلک په معنا پويږي نه وي د پاره ویم او چې په معنا نه پويږي نو حروف په صحیح طریقې سره ادا کړه کم سړی چې یو آیت وي او سمي وي د ثواب د هغه چا نه زیات چې هغه سپارو وي له هو سميونه وي دا یو آیت والا ثواب ته نه زیات ځکه دا یو آیت وي خو خشته وي نو کوشش داو کې چې تاسو خپل طریقې سره د قران پاک تلاوت وکړئ تاسو د پټول رمضان کې یو ختمونه کې خو چې تاسو قران خشته وایي کوم ځای کې غلطي وي چې هغه غلطي تاسو اونکه هغه غلطي د ځان نه وباسي یو دا خبره ځان سره یاد وساتئ